یو مزدور کار سړی او هغه وفات شو. حضرت بیا خوب کې ولیدلو، هغه په ډېر ښکلي حالت کې ولیدلو. په هغه حالت کې ولیدلو چې حضرت ورته په خوب کې حیران شوي چې زما خو پتا ټیک ده، ښه سړی وي خو مزدوري به دې کوله، خو دا دومره لوی مقام چې درته حاصل شه ستړی ستومانه به وي نو د شپې به پاسېدي، ما ته خو پته نشته. وی نه حضرت نور خو هېڅ نه دي، خو چې کله به شپه شوه او زه به ستړی وم او زه به په کټ کې پرېوتم او تا ته به کور کې کته ځای نه او ته به بره راوختې په چت باندې به تهجد کول، نو د سپوږمۍ په رڼا باندې به ما ته صحیح کړي یا به مې هسې درله سورې صحیح کړو. ما به وی خدایه څومره خوش قسمته دی، آرام یې کړی دی د ورځې، نو اوس تا ته ولاړ دی او لګیا دی تهجد کوي. یا الله زه ستړی ستومانه یم، خو قسم دی که ستړی ستومانه نه وم زه به هم د دې حضرت په شان تا ته ولاړ وم. وی الله رب العزت راته وفرمایل چې تا دغه ارمان کړی دا ارمان دی ما ته معلوم دی، او دوه عمله دیو. یو دا چې تا به دا ارمان کولو چې خدایه څومره به ښه وکړه زه هم د ده په شان د ورځې اوزګار وی، ما به اوس تهجد کړی وی، خو ستړی ستومانه او چک چوک یم، د دې وجې زه اودس او مونځ دا نه شمه کولی. او دویم مې په دې باندې چې تا به کله مو پلک راواغستو او اوسپنې به دې ټکولې هغه ګرمې، نو ستا یو عمل ما ته دومره محبوب شو چې یو ځل د مؤذن اذان او چې څنګه مؤذن اذان شروع کړه والله اکبر وی او تا هغه پلک شاته وړی نو تا هغه په شا وغورځو وی مخکې راتلو کې مطلب دا دی چې دا د الله د حکم خلاف ورزي ده، هغه دې په شا وغورځو. زما دا دواړه عمل ستا ما ته دومره محبوب شو چې نور راڼو تپوس نه کوم، سیده جنت ته ما ته بخلی، نور د ناړو تپوس نه کوم، بس زه جنت ته ځه، نه دې د هغه مونځونو تپوس کوم، نه دې نور اعمالو تپوس کوم. زما خوښه ده په دې دوو عملو مې، په دې یو ارمان باندې او په دې یو عمل باندې. الله رب العزت خو کریم بادشاه دی، الله خو د رضا دپاره، د خپلې رضا دپاره، د مؤمن د بخښنې دپاره، د جنت د ورکولو دپاره د مؤمن دپاره یو بانه لټوي، یو بانه لټوي په څه نه څه طریقه باندې. د ملګرو دوام په هېڅ کې تکلف او مبالغه دا جایز نه دي، په هېڅ شي کې علاوه د دعا نه او د ژړا نه. الله ته چې جاړي او الله نه چې غواړي په دې کې تکلف او مبالغه جایز نه، مستحسن عمل دی. اوس حافظ صاحب حفظه الله هغې په هغه نظم کې هغه نعت کې ووایي که نه چې په زوره زوره وجاړه، بانه جوړه کړه، الله رب العزت ته بانې جوړې کوي، بانې جوړې کوي، الله هم یې بخښي، د جړغونکو په شان ورته ځان جوړه کړي او په دې کې هېڅ قسمه مبالغه نشته، ځان ورته جړغونکی کوي او الله رب العزت ته د نزدېکت دپاره بانه ولټوئ او د الله رحمت هم د انسان دپاره بانه ګوري. یو شاعر سالک د پارسا یو بیت دی هغه یې راغستی دی، یو څه ډېر عجیبه بیت دی، بنده پې اول کې نه پوهېږي، لیکلی دی دا شعر یې راغستی دی: رحمت حق بهانه می جوید، رحمت حق بهانه می جوید، رحمت حق بهانه می جوید. فرمایي چې رحمت د الله رب العزت دا قیمت نه لري، بها نه لري، بها قیمت ته ویل شي. رحمت حق بهانه می جوید، دا څوک په پیسو نشي اخیستی، لکونه روپۍ راړه خو چې مونځ دې نه کړی د الله رحمت نشي اخیستی، کروڑونه روپۍ ورکړه خو چې خپل عمل دې نه وي هغه نه قبلېږي. د کروڑونو روپو د حرامو مال مدرسې له ورکړه، الله دې یو ذره هم ثواب درله نه درکوي. رحمت په هغه چا باندې نه راځي چې هغه د الله رب العزت د حکمونو ماتونکی. رحمت په چا باندې راځي هغې له خو یو بها نه ده پکار، بهانه وله پکار ده، بها ورله نه ده پکار، قیمت باندې خو څوک نشي اغوستی ده. که چېرې صرف په قیمت میلاوېده فقیران به ټول غریبانان دکه شان خوارودار ناست. الله دې زمونږ فقیرانو ته د ډېر ذکر او شغل توفیق ورکړي او الله دې زمونږ د مالدار ذاکرین کړي.